احتشام شهید شو. داسې ورځ نشته چې په دې نوښار کې روډونه نشو کېږي. په نوشهره کلا کې یو ګلی هغه محفوظ نه ده او د نوښار کینټ بازارونو کې یو بازار هغه محفوظ نه دی. داسې بازار نشته چې هغه کې سټریټ کرایم نشي وي. په شوبره چوک کې روزانه لا تعداد سټریټ کرایم کېږي او موږ تاسو سره شیر کوو. او ډېرې داسې مقدمات دي چې هغه مخې ته هم نه راځي او خلک بس ضرورت نه ګڼي تاڼې مخې ته. او نن زما ډي اس پي وایي چې مونږ به ډېر خطرناک اپریشن په دې نوښار کینټ کې جرایم پیشه او افرادو خلاف شروع کوو. نو زه ډي اس پي صاحب ته وایم ډي اس پي صاحب تا تر اوسه څه کول دې کال کې که تا دا اپریشن یې کړی وی او تا خپله ذمهداري هغه پوره کړی وی نو دلته به احتشام غوندې ځوانان هغه نه شهیدان کېدل. دلته به وینې نه تویېدې په دې سټریټ کرایم او خوني رهزنیانې به نه کېدې او دلته به د خلکو نه موټرسایکلې نه تلې او دلته به د بازارونه نه لوټ کېدل او دلته به د زرګرانو دا دوکانونه نه لوټ کېدل. دلته به د نوښار د بازارونه هغه محفوظ وو. و ډي اس پي صاحب که تا دا کار کړی وی نو نن به تا ته د دې اعلان هم ضرورت نو. خلکو به وایي چې دلته امن و امان دی. ډي اس پي صاحب تا دلته چولې خرڅولې تر اوسه پورې. خلکو له هم تپوس پکار دی چې خلک هم تپوس وکړي او د خپل افسران هم ترې نه وکړي چې نن یو کال پس چې زما او زه دې ملګرو ته هم وایم چې دا کیمرې ورته نیولې وي چې وایي جي زه به ډېر زبردست اپریشن شروع کوم. دا خوله کې مو ګونګړي وو دا تپوس مو نه شو کولی چې یو کال تېر شو تا تر اوسه پورې څه کړي او کم مجرمان تا نیولي دي او که دا تا نیولی وی نو احتشام به نه شهید کېدو. ډېره د افسوس خبره.